بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې ستاسو نه غلا وشي یا ستاسو یو ورور عزیز قتل کړی شي یا زخمی کړی شي یا بل داسې کرمینل کیس چې پای کې تاسو ته تکلیف هم در ورسي، ستاسو پکې تاوان هم وشي، خو د هغې سره سره ستاسو سره دا فکر ومي چېرې زما خو دا تاوان هم وشو او دا نقصان راته هم راورسېدو او دا خفګان را سره هم دی، خو زه به د عدالت ته فیس وسه کومه، زه به سی چل کومه، زما سره به پولیس ډپارټمنټ سره ویه ساتي. د دې ټولو د حل لپاره د نننۍ ویډیو دا انتهایی اهم دی. ورونو د دې په کتو باندې به تاسو چې ستاسو سره کوم زیاتې شوي یا تاسو ته کوم خفګان در رسېدلی او ستاسو یو کرمینل کیس وي، انشاءالله تعالی دا کیس ښه کېدی شي چې په دې کې تفتیش او دا هر څه ټیک وشي. او دویم نمبر دا ده چېرې تاسو بالکل مفت پری آف کاسټ ستاسو ټول کیس کېدی شي. ورونو د ټول نه لومبی خو موږ له دا پیژندل پکار دي چې کرمینل کیس وایسته. تاسو روزانه په دې عدالتونو کې به دا اورئ سرکار بنامې پلانه، هر هغه کیس چې هغه د غلا ډاکې یا د دې نقصان په باره کې دی چا یا د مرګ جوبلې زخمونو او په دې باره کې دا په اصلي کې کرمینل کیس او په دې کیس کې ځکه سرکار بنامې پلانه یادوي چې دا کیس صرف ستا خلاف نه دی بلکې دا کیس په اصلي کې د سټیټ خلاف دی، دا د ګورنمنټ خلاف دی. د دې وجې ګورنمنټ په د دې دفاع کوي، حکومت په د دې دفاع کوي. دا د حکومت کار دی چې دغه ظالم چې دی، دا قاتل چې دی یا دا غل چې دی نو چې ده ته سزا میلو شي. د دې وجې نه زمونږ سی آر پی سی د دې سیکشن 492 والا د 494 پورې کوم چې 38 چپټر دی د سی آر پی سی دا مونږ ته ښیي چېرې پبلک پراسیکیوټر هغه ډپارټمنټ چې هغه د خیبر پښتونخوا پراسیکیوشن سروس ایکټ 2005 ته لاندې دا زموږ په دې صوبه کې کار کوي او دا دقسې ستاسو په شان مظلوم سړي ته د 400 نه سیوا وکیلان پری اف کاسټ ورکړي دي. ګورنمنټ دې ته ډېر زیات لوی مراعات ورکوي او په هر ضلع کې د هغې دپاره یو مشر چې هغې ته ډسټرکټ پبلک پراسیکیوټر وي ډي پی پي او بیا د هغې سره اے پی پیز اسسټنټ پبلک پراسیکیوټر او زموږ په دې صوبه کې چې څومره کرمینل عدالتونه دي د هر یو کرمینل کوډ دپاره حکومت یو سرکاري وکیل نیولی دی او په کوم ځای کې چې سرکاري وکیل کمی دی نه پوره کېږي نو په هغې ځای کې پرایویټ وکیل چې هغې ته ګورنمنټ پیمنټ کوي او هغه د دغې مظلوم دپاره د حکومت نیولی دی. دا د دې د لاندې کار کوي. خو د دې په دې پراسیکیوشن ایکټ کې اوس په دې 2025 کې یو ډېر زیات ښه امینډمنټ وشو چې د هغې امینډمنټ نه وروستو دوی ته نور هم اختیارات د ډي پی پیز ته بل اے پی پیز ته د سرکاري وکیلانو ته ورکړو، د ډپارټمنټ ته ورکړو او د هغې په بنیاد باندې که چېرې ستا په کیس کې ته مطمئن نه یې چې پولیس لا په تفتیش کې دا کار داسې کول پکار دي چې یاره په دې به زما دا کیس مضبوطېږي او پولیس هغه کار نه کوي نو ته په ساده درخواست باندې دوی ته تللی شي، ویلی شي ورته او پولیس ډپارټمنټ که هغه پرشنل دی او که هغه انویسټیګیشن دی دا پراسیکیوټر ته باونډ دي چې دوی به د هغوی په وینا باندې د هغوی په رایې باندې دوی به پې منعن عمل به پې کوي. بل دا د دې سره دا اختیار هم دی چې ستا په کیس کې کم ګواه دی او هغه ګواه اکثر په کرمینل کیسونو کې داسې کیږي چې مخالف پارټي پې دباو اچي نو دوی سره دا اختیار دی چې عدالت ته درخواست وکړي چې دې ګواه ته تحفظ ورکوي او عدالت دغې ګواه ته تحفظ ورکولی شي. او دغه شانتې که فرض کا دا اختیار ورسره هم شته، که فرض کا ستا خلاف یو بوګس کیس دا چا چولی دی صرف ستا را تنګولو دپاره نو د دې ډپارټمنټ سره دا اختیار هم شته چې دا ستا دا کیس ختم کړي. خو ورونو مونږ ټولو له د خپل حق پیژندل ضروري دي. که چېرې مونږ خپل حق وپیژندو زمونږ په دې ملک کې، زمونږ په دې صوبه کې، زمونږ په دې ضلع کې ډېر شي ډپارټمنټس داسې دي چې هغه مونږ ته بالکل پری اف کاسټ خپل خدمات راکوي خو مونږ د خپل حق نه یو خبر. د دې وجې ګیلې خو مونږ ډېرې کوو خو هغه کار مونږ نه کوو. انشاءالله تعالی په نننۍ ویډیو اورېدو باندې به ستاسو دومره وشي چې خدای مکه تاسو کله کرمینل کیس کوئ
نو که تاسو وکیل نه نسئ نو ستاسو دپاره ګورنمنټ دوره غم کړی دی. خو صرف د دې دپاره سی آر پی سی سیکشن 492 نه 494 پورې او دا خیبر پختونخوا پراسیکیوشن سروس ایکټ 2005 بیا په دې 2025 کې چې په دې کې کوم امندمنټ شوي دي دا دوره ګران کار نه دی. په کار دا چې دا تاسو په خپله باندې وګورئ، انشاءالله تعالی تاسو ته به فایده درکوي. جزاک الله، شکریه.